بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اولې حصې سبق نمبر 177 دی. په نن درس کې به موږ الدرس الرابع والاربعون یعنی څلوېښتم نمبر درس کې څلوېښتم نمبر درس کې یو ضروري قاعده د الفاظو معنی او د جمع شاګردانو د ډیرو شاګردانو د دوو نه زیاتو شاګردانو دپاره صیغې استعمالو. نو اول موږ د جمع مذکر غایب صیغه جوړو. په کومه طریقه به جوړو د هغې یو ضروري قاعده یې راته ښودلې. د هغې نه پس به بیا د جمع مذکر حاضر د فعل ماضي د جمع مذکر حاضر صیغې جوړولو طریقه یې زده کوو. نو اول نمبر دی موږ سره ضروري قاعده ده وایي د جمع مذکر غایب صیغه جوړولو دپاره د واحد مذکر غایب صیغې اخیري حرف باندې به ضمه یعنی پیش ولګې. ټیک شوه؟ لکه ګورئ دا ضربه دی که نه ضربه. نو ګورئ د واحد مذکر غایب اخیري حرف باندې به پیش ولګې. نو پرې با باندې به پیش ولګې. ټیک شوه؟ او اخر کې به ورسره د واو ساکن ورسره ولګوه. د واو ساکن او د الف اضافه وکړي. نو دا یو صرف اضافي الف به ورسره ولیکي بس. نو د ضربه نه ضربو شو. دا وګورئ دا ضربه دی ضربه. ټیک شوه؟ د سره مونږه واو ساکن او الف جمع کو. او ما تاسو ته ووي چې ضربه د واحد مذکر غایب صیغه ده. د دې د اخري حرف باندې به پیش ولګي. دا زبر دی دا به پیش کی او واو ساکن او الف به ورسره جمع کی. نو دا به موږ سره د جمع مذکر غایب صیغه جوړه شوه. د واحد مذکر غایب صیغې نه موږ سره د جمع مذکر غایب صیغه جوړه شوه. ضربه معنی د هغه یو سړي وخل وکړه. ضربو معنی د هغې ټولو سړو وخل وکړه. ټیک شوه؟ او دغه شانتې ګورئ ذهبه دی ذهبه معنی د هغه یو سړی لاړو. اوس د ده نه موږ جمع مذکر غایب جوړو. نو دې سره به واو ساکن او الف په ورسره ولګې او د دې ذهبه د اخري حرف باندې به پیش کړي. دا زبر دی دا به پیش کړي. نو موږ سره به څه جوړ شي؟ ذهبو معنی هغه ټول سړي لاړل. ذهبو معنی ده هغه ټول سړي لاړل. نو دا خو موږ سره دا دی ګوره جي د ذهبه نه ذهبو. د ذهبه معنی هغه یو سړی لاړو. د دې ذهبه د اخري حرف باندې به پیش واچې. دا زبر دی دا به پیش کې. نو موږ دې صیغه کې دا پیش کو. او د واو ساکن او الف اضافه به ورسره وکړي. او د کتبه اخري حرف با ده. کتبه معنی د هغه یو سړي لیکل وکړه. نو کتبه اخري حرف با ده. په دې با باندې زبر دی دا به پیش کې. ضمه به کې او بیا به ورسره د واو ساکن او د الف اضافه وکړي. نو کتبه معنی د هغه یو سړي لیکل وکړه او کتبو معنی د هغې ټولو سړو لیکل وکړه. او دغه شان جلسه دی. جلسه معنی د هغه یو سړی کېناستو. د دې جلسه اخري حرف سین دی. په دې سین باندې زبر دی دا به پیش کې. دا زبر به پیش کی او د واو ساکن او د الف اضافه به ورسره وکړي. نو جلسه معنی د هغه یو سړی کېناستو او جلسو معنی د هغه ټول سړي کېناسته. ټیک شو جی؟ اوس په دې کې د دې الف خبره کوو. د جمع غایب صیغو په اخره کې واو نه پس الف لیکل کېږي. دا الف لیکل کېږي خو ویل کېږي به نه. صرف دا الف لیکل کېږي. دا د جمع یو علامت دی. د هر جمع مذکر غایب صیغې اخره کې به دا الف لیکل شوي. د هر جمع مذکر غایب صیغې په اخره کې به دا الف لیکل شوي وي. اوس خو دا موږ د جمع مذکر غایب صیغه جوړه کړه. اوس د جمع مذکر حاضر صیغه جوړو. او د جمع مذکر حاضر صیغه جوړولو دپاره د واحد مذکر غایب صیغې اخري حرف به ساکن کې او د تم اضافه به ورسره وکړي. لکه ذهبه دی ذهبه. نو د ذهبه کې اخري حرف با دی. په ده باندې زبر دی دا به ته ساکن کې. وګورئ دا ذهبه دی ذهبه. نو دلته موږ ته وایي چې کله جمع جوړی که نه د واحد مذکر غایب صیغې اخري حرف به ساکن کې. نو د اخري با ده دا به ساکن کې په ده به جزم ولګي. او د تم اضافه به ورسره وکړي. نو دې با ساکن سره اوس تم ولګوه تم. نو ذهبتم د ذهبه نه موږ سره ذهبتم شو. د ذهبه نه موږ سره څه شو؟ ذهبتم. د ذهبتم معنی د تاسو ټول سړي لاړئ. ټیک شوه؟ او دغه شان جلسه دی جلسه. د ده سره به موږ تم لګو خو په یو شرط باندې. د دې جلسه اخیری حرف به ساکن کو. دا زبر پې دی که نه دا به جزم کې.
نو ګورئ دا اوس موږ سره ګورئ جلسه نو د جلسه دا سین به ساکن کی ټیک شوه او دا دلته کې به ورسره د تم اضافه وکړي د تم نو جلستم معنی ده تاسو ټول سړي کېناستئ دغه شانتې دی ضربتم ضربه دی ضربه نو د ضربه نه ته د جمع مذکر غایب صیغه جوړې نو ته به داسې وکړې د جمع مذکر حاضر صیغه ته جوړې نو ته به داسې وکړې چې د دې دا با به ساکن کې او دې سره به صرف د تم اضافه وکړه تم ورسره زیات ولګوه ضربتم معنی تاسو ټول سړو وخل وکړه ټیک شوه دغه شانتې نسواره دی نسواره معنی راغی یو سړي مدد وکړو اوس ته وایي چې تاسو ټولو سړو مدد وکړو نو بیا به دا آخري را به ساکن کې او دلته ورسره صرف د تم اضافه وکړه تم نو نصرتم معنی د تاسو ټولو سړو مدد وکړو نو دا خو موږ سره د جمع مذکر حاضر صیغه هم جوړه کړه او د جمع مذکر غایب صیغه هم جوړه کړه اوس د معانی الکلمات د الفاظو معنی معانی الکلمات د الفاظو معنی نو راکب چې دی که نه چې په سورلۍ سوري هغه ته راکب وایي په سورلۍ د پاسه ناست وي په سایکل ناست وي په ګاډي کې ناست وي په اس ناست وي په خر ناست وي په اوښ ناست وي نو چې په یو څیز باندې د پاسه ناست وي نو هغه ته مونږ سوار وایو دا سړی په دې څیز باندې په دې سورلۍ باندې سور دی نو راکب معنی ده یو سور سړی او راکبو معنی ده هغوی ټول سواره شو راکبو هغوی ټول سواره شو الطائره چې دی دا هوایي جهاز ته وایي طائره هوایي جهاز او سمعنا دلته کې به مونږ ګورئ د جمع صیغو تذکره کوو د جمع د دوو نه زیاتو طالبانو تذکره به کوو نو مونږ به دلته کې دا سمعنا د جمع دپاره استعمالوو سمعنا دا د جمع مذکر غایب صیغه ده مونږ ټولو واورېده سمعنا مونږ ټولو واورېدو دې نه مخکې درس کې به مونږ وي مونږ دوو کسانو واورېدو دلته مونږ وایو سمعنا مونږ ټولو واورېده او بحرون چې دی که نه دا سمندر ته وایي بحر سمندر ته وایي او سافره یسافرو سافره چې دی که نه سافره دا ماضي دی د دې سافره اخري را به ساکن کې او تم اضافه ورسره ولګوه نو سافرتم معنی تاسو ټولو سړو سفر وکړو او باخرتون دی باخره چې دی دا سمندري جهاز ته وایي سمندري جهاز بحري جهاز ورته وایي بحري جهاز ٹھیک شو دا د الفاظو معنی مو شوي اوس وایي الفعل الماضي فعل ماضي التلاميذ شاگردان د دوو نه زیات شاگردان دلته ورته ما لیکلي جمع ٹھیک شو نو ګورئ یو ته تلمیذ وایي التلمیذ یو شاګرد التلمیذانې دوه شاګرد التلاميذ د دوو نه زیات شاګردان ډېر شاګردان نو دلته کې مونږ لیکه التلاميذ شاګردان نو د دې شاګردان نه مراد دوه شاګردان نه ډېر شاګردان د دوو نه زیات ما ورته لیکلي جمع ټیک شوه اوس دلته مونږ له جملې راکړي د هغې دپاره د جمع مذکر صیغې په دې کې مشق کړی جمع مذکر حاضر صیغې مشق کړی دی د جمع متکلم صیغې مشق کړی دی او بس دغه د جمع متکلم صیغې او د جمع مذکر حاضر صیغې مشق پکې شوی دی یسأل الاستاذ سأل یسأل معنی تپوس کول یسأل الاستاذ استاذ تپوس وکړو د چا نه تپوس وکړو الطلابه د شاګردانو نه طالبانو نه یسأل الاستاذ الطلابه د استادانو د طالب علمانو نه استاد د طالب علمانو نه تپوس وکړو استاد د طالب علمانو نه تپوس وکړو ماذا فعلتم ګورئ ما تاسو ته ویلي چې کله ورسره د تم اضافه وکړي نو دا د حاضر جمع کسانو دپاره وي ماذا فعلتم تاسو څه وکړه څه کار وکړو فی الصباح سحر وخت کې تاسو سحر وخت کې څه کار وکړو نو فیقولون نو هغوی وایي یقولون دا د جمع د فعل مضارع جمع مذکر غایب صیغه ده فیقولون نو هغوی وایي قمنا دا د جمع متکلم صیغه ده قمنا معنی ده مونږ پاسېدو ګورئ چې یو کس وي نو هغه به وایي قمتو زه پاسېدم او چې دوه کسان یې هغې به هم وایي قمنا او د دوو نه زیات کسان به هم وایي قمنا مونږ پاسېدو نو قمنا فی الصباح الباکر مونږ
سهار وختي پاسېدو وتوضأنا او مونږ اودس وکړو او مونږ ټولو اودس وکړو وذهبنا الى المسجد او جومات ته لاړو وصلينا الفجر وصلينا او مونږ ټولو مونځ وکړو الفجر د سهار مع الجماعة جمع سره نو صلينا دلته د جمع متکلم ده او دا صلينا د تثنیه متکلم د پاره استعمالیږي ها وتلونا القرآن الكريم وتلونا او دا د جمع متکلم صيغه ده مونږ تلاوت کو القرآن الكريم د قرآن کریم ثم رجعنا بیا مونږ را واپس شو دا رجعنا دا د جمع متکلم صيغه ده ٹھیک شو عمده د تثنیه د پاره د دوه کسان د پاره استعمالیږي خو دې درس کې مونږه د دوه نه زیاتو د پاره استعمالو ثم رجعنا بیا مونږ ټول را واپس شو الى البيت کورتا ٹھیک شو وتناولنا او مونږ ټول وکړه الفطوره ناشته تناولنا چې دا د جمع متکلم صيغه ده مونږ ټول ناشته وکړه واخذنا او مونږ ټول راواغست الكتب کتابونه او مونږ ټول کتابونه راواغست وسلمنا او مونږ ټول سلام وکړو على ابينا وامنا خپل پلار او مور ته وجئنا او مونږ ټول رالو الى المدرسه مدرسې ته نو دلته دا جئنا سلمنا اخذنا تناولنا رجعنا تلونا دغشن صلينا توضأنا دا د جمع متکلم صيغه ده لکه مونږ درې کسان یو یا د دریو نه زیات کسان یو نو مونږ به که مونږ دوه کسان یو مونږ بیا عمده صلینا او دقه د تثنیه متکلم صيغه استعمالو او دقه صيغه د دوه نه زیاتو لپاره استعمالیږي نو دلته مونږ د دوه نه زیات یو دا کس دی یو دا دی یو زیمه مونږ د دوه نه زیاتو یا چې دا د دریو کسانو دپاره استعمالیږي او د 300 لکو دپاره همدقه صیغه به استعمالیږي صلینا ټیک شو دي او بله په دې کې دا خبره ده چې دا خو د دوو کسانو دپاره استعمالیږي او د دوو نه زیاتو دپاره استعمالیږي او د سړو دپاره همدا صیغه استعمالیږي او د ښځو دپاره هم همدا صیغه استعمالیږي د متکلم ده نو دا زمونږ سره د التلامیذو د جمع شاګردانو اولنی درسو اول هم پکې ضروري قاعده وویله بیا هم د الفاظو معنی وویلې او په سبق کې هم اولنی سبق وویلو نو دا زمونږ د نن ورځې درس راتلونکي درس پر اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام